کتونکو را سره مراد علي ولاړ دی او دا دلته کې په تورخم کې واوره خرڅوي. د هغه سره څه خبرې کوو. دلته کې ډېر وخت کار کړی دی چې هغه دلته کې څه محسوس کړي دي، څه لیدلي دي. مراد زموږ کتونکو ته دا ووایه چې دلته کې ته څه محسوسوې؟ زه خو دا یم چې دلته به دا ګاډو ورته ولا چې تکلیف دی. اوبو داسې یو دا ده چې دوی راشي که نه لیټرونه نشته دی، ډېر زیات تکلیف دی ورته. کله یو غونډۍ ته لږو، کله بل غر ته لږو، نو دغه ورته ډېر تکلیف دی. لیټرین نشته. بل دا ده چې اوبه نشته ورته، اوبه ورته دغه ډېر سخت تکلیف دی. نو دا تکلیفونه ورته ډېر زیات دي. بس موږ یو چې دا تکلیفونه ختم شي. بل دلته ورته داسې سهولت نشته چې دلته ورته موجوده څوک شی ورکړه. روټۍ پسې کله یو طرف ته منډه، کله بل طرف ته منډه، نو دا شی نه دغه ډېر زیات کمای دی. نو ته څه ویل غواړې؟ د چا نه غوښتنه کوې چې دغه د واشرومونو ورته دې جوړ کړلی شي، هوټل یې